چې لكل غادر لواء يوم القيامه چې د هر دوکباز وڅنګ په ورځ د قیامت لو جنډي ولاړي يقال او دا به ویل کیږي چې هذه غدره فلان چې دا د فلانکی دوکه او غدر دی هغه که د اقتدار په وجه د باچا او د وزیر وسایل ته ولاړی د ناظم وڅنګ ته ولاړی په وټو باندې چې کم څوک راغلی د هغه وڅنګ ته ولاړی چې دولمبري په د خپل کونسلري کې په د خپل وزارت کې په د خپل بادشاہت کې په د خپل نظامیت کې کړی الله تعالی به په ورځ د قیامت د وڅنګ ته غټه جنډي د غدر دري چې دا غدر کړی دا دوکباز دی غټه دوکباز په دنیا کې دا هغه کده اقتدار په وجه کده تجارت په وجه په هر وجه چې الله تعالی په ورځ د قیامت دا جنډي ورته دري عن صفوان بن سليم ان ابا هريره مر بناحيه الحره حضرت صفوان ابن سليم رضي الله عنه فرمایي چې حضرت ابو هريره رضی الله عنه د مدینه منوره په یو ریګن مزکه کې روان وو فاذا انسان يحمل لبنا يبيعه یو انسان روانو په ریګن مزکه کې شوديه راخصي د شوديه خرڅولې فنظر اليه ابو هريره فاذا هو قد خلطه بالماء يسلو شوديه راخصي دي چې خرڅي نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه د شوديه جنواسله وی کتلې چې وی کتلې پاغه کې وب اچولې ملاوت کې کوي دولمبري کوي فقال له ابو هريره كيف بك اذ قيل لك يوم القيامه خلص الماء من اللبن حضرت ابو هريره رضی الله عنه و دې سړی ته وویل چې په ورځ د قیامت دغه وتا ته وویل چې دا شوديه واخه د دې شوديه صدا او په جلاکه اشه سبا کیف دا څه کې باندې الله د دې عذاب سبب یې څه کوي چې الله تعالی دا شوديه ته تکشیر د دا شودو صدا او بره جلاکه وایي څه دغه بده د لپاره عظیم عذاب په ورځ د قیامت باندې نو خو نیزه جلا کوي چې نیزه جلا کوي د دا په وجه باندې بده دوزخ دی د دا دولمبري او د دا ملاوت په وجه باندې د دا دوکې په وجه باندې دا ترغیب او ترهیب 313 نمبر صفحه